ملګرو دوستانو ډیر داسې خلک شته چې هغه په د افغانانو رونو باندې خوشحالي کوي چې دا افغانان تاریخ ورکړی دی چې 1 سپتمبر ته به ټول ځئ نو ډیر خلک په جشن مناوي او څوک په دې تمه دي چې هغه دکان به پاتې شي او څوک په دې تمه دي چې دا روزګار به ماته پاتې شي او څوک په دې تمه دي چې دا پیسې به ماته معاف شي او څوک په دې تمه دي چې دا پلاټ پتی ووهمه او دا کور به ماته پاتې شي. دوستانو هیڅ کلم دا سوچ مکوئ. افغان موږ ټول افغانان یو، پښتانه یو، د یوې کلمې ویونکي یو، د یوه نبي مبارک امتیان یو. نو موږ تاسو له پکار دادي چې موږ د یو مؤمن مسلمان په خفګان باندې د هغوی په امتحان باندې د هغوی په تکالیفو باندې خوشحالي ونکړو. او دا زه نه وایم، دا زموږ ستاسو غمخوار خوږ نبی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. مشکات شریف په دې حدیث کې نبی پاک علیه السلام فرمایي تاسو د یو مؤمن مسلمان یعنی د یو ورور په خفګان باندې خوشحالي مه منوئ. د مبارک فرمایي یو مؤمن مسلمان چې خفه وي ته د هغه په خفګان نه د خوشحالۍ فایده مه اخله چې ته ورباندې خوشحاله شي. فيرحمه الله ويبتليك. الله تعالی به په هغه باندې رحم وکړي، خفګان به ختم کړي او الله تعالی به تا په خفګانونو په امتحانو کې مبتلا کی. نو دوستانو په افغانانو رونو باندې او خاص کر په دې کډوالو باندې خوشحالي نه ده پکار بلکې غم پکار دی، بلکې دا پکار دی چې موږ در سره په دې غم کې شریک یو. نور به موږ دا دعا ورته کوو چې پروردګاره افغانانو چې چرتم دي یا چرته کلمه ویونکي خلک دي یا الله هغه ورته پیښه کې چې کومه کې د دوی خیر وي، هغه ورته وکړلی کې چې کومه کې د دوی خیر وي. نو دوستانو دا یو ضروري پیغام و. امید دی چې خوښ شوی به مې دا جشنونه خوشحالي نه وي پکار، ځکه چې هر انسان چې دی دا اینی ټایم په د باندې هر قسم مشکل راتلی شي، مصیبات راتلی شي. دا یو ضروري مسله وه ما چې زه ملګري په دې باندې خبر شي او د سوشل میډیا په ذریعه باندې هم خلک خبر شي. امید دی چې د بیان د وجې نه به ځینې خلک چې هغه راروکاو شي. الله تعالی مو ډېرې خوشحالیانې نصیب کا چې په هر ځای کې وایي الله مو کامیاب لره، خدای پاک مو خوشحاله کا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.